د سعودي حکومت اسلامي قانون لګوري چې محمد بن سلمان دا کس چې تاسو لکم په ویډیو کې په تصویر کې ښکاري جی دا کس د محمد بن سلمان دا سیو لکه رائټ هاند خو په دې پس په کرپشن کې الزامونه په د باندې چې کله انویسټیګیشن شو کرپشن په د باندې ثابت شو نو محمد بن سلمان خپل وفادار سړي له هم سزا ورکړي ده د خپل عہدې نه لري کړي هم دی او غټه جرمانه په هم لګولي او کیټ په هم لګیدلې دي د ترقی یافته ملکونو دای چې دا ترقی کړي وي دا غي راز هم دغه وي چې هلته کرپشن نه وي او کم سړی چې کرپشن کوي نو کاغه په هره عہده باندې وي کاغه محمد بن سلمان 15 کاله مخکې دا سټیټمنټ جاری کړو که زما په سلطنت کې په سعودي عرب کې کم سړی کرپشن وکړو کاغه زما د خاندان یعنی د پرنس د خاندان د شاهزاده د خاندان دی ولینی که د حکومت سړی ولینی که د اسټابلیشمنت سړی ولینی هغه له به سخت نه سخت سزا ملاویږي او هغه سره به هیڅ قسم رعایت نه کیږي جی د سعودي عرب اسټابلیشمنت د نوم د خالد بن قرار الحربي خالد بن قرار الحربي دا د سعودي عرب د اسټابلیشمنت سره وجي دا د سعودي عرب ډایریکټر جنرال وجي د سعودي عرب حکومت یو ډیر خاص انسان وجي دیبا محمد بن سلمان سره په هر میټینګ کې موجود محمد بن سلمان چې دب ولسوي هغه به منل دا د رائټ هاند په هر میټینګ کې باغ سره موجود خو بیا س ایجنسیانو محمد بن سلمان له دا ریپورت ورکو چې تاسو سره دا کم سړی دی لستا خو رائټ هاند دی او په د باندې د کرپشن الزامات دی او د کرپشن کړي دی موږ سره ثبوتونه دي جی نو بیا محمد بن سلمان په 8 سپتمبر 2021 کې هغه ټایم دی د خپل عہدې نه برطرف کو د لیوروره پتا باندې الزامات دی او باقاعده یو کمیټي جوړه کا انویسټیګیشن کمیټي جوړه کا چې دا خو زما رائټ هاند دا خو زما یو ډیر اهم سړی دی او په د باندې تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې په د کم الزامات دي آیا دا حقیقت دی کنه د کرپشن کړي دی کنه باقاعده کمیټي په جوړه شو هغه کمیټي چې بیا کل خپل انویسټیګیشن مکمل کونو په د باندې 15 کیسونه راوښکل چې هغه په د ثابت هم کړل په 15 کیسونو کې د ګناګار ثابت شو په 15 غټ کرپشنو کې د ملوث ثابت شو جی عدالت له پیش کړل شو عدالت ورته 20 سال کې سزا ورکا 20 سال کې سزا ډایریکټر جنرال لیفټیننټ جنرال پاتې شوی دی ډایریکټر جنرال پاتې شوی دی د اسټابلیشمنت خاص سړی جی 20 سال کې دی ول ورکو او 4.5 میلیون یعنی 45 लाख ریال جرمانه په هم لګوله 45 लाख ریال جرمانه شل کاله کې یو دومره غټ سړی لا یو دومره غټ عہدیدار سړی لا په سعودي عرب کې ملاویږي جی دینه مخکې تاسو له یار شي په سعودي عرب کې بل واقعي هم شي واچ یو قتل شو او هغه قاتل چې کوم هغه بیا سزا ورکړل شو باقاعده په چوک کې پانسي کړل شو سر ورته قلم کړل شو چې هغه یو ډیر مالدار انسانو خو هغه چې هغه کور والا مقتول کور والا معافي نه ورکول نو هغه د سعودي عرب قانون هم نه معاف کولو لکه قانون چې کوم دی د یو ملک آئین چې کومي چې کله په عوامو باندې ایکولی امپلیمنٹ کیږي په هر شهري باندې برابر امپلیمنٹ کیږي نو هغه ملک چې کوم دی ترقی نه سوک هم نشي ودرولې خدا نه جس کی لاټي اوس کی بیان دا نه چې لکه قانون د غریب د پاره بیل امیر د پاره بیل د قانوندان د پاره بیل د جج د پاره بیل د پولیس د پاره بیل د وکیل د پاره بیل نو هغه ملک کرپشن هم سیوا کیږي او هغه ملک ترقی نشي کولای جی نو سعودي عرب د ترقی د راز هم دی چې یو خپل اسلامي قوانین دی او بل الته قانون چې کوم دی امپلیمنٹ کیږي په هر خاص و عام باندې جی نو دا یو شارټ غونټ ویډیو وړي رضایت مننه والسلام